گرانو قدرمنو مسلمانان ورونو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطہرہ سلسلہ کے فتح مکہ تذکرہ کیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مشرکینو کې د یو کول څو کسانو خون او د هغوی وینه هدر ګرځولې وه، یعنې چې کوم ځای کې مې چا قتل کړ نو څه پې نشته. او دا هغه کسانو چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې په مختلفو موقعو باندې ګستاخي به یې کوله، استهزاء او تمسخر، یا شعراو په خپلو اشعارو کې به پیغمبر علیه السلام مذمت او بد بیانول، یا هغه کسانو چې دی نه داسې جرمونه شوي وو چې دا د معاف کولو قابل نو. او دا تاسو ته ذکر شوي وو چې دا تقریبا 15 کسانو، په دې کې بعضې ښځې هم وې، خو دې کې ډېر داسې وو چې هغوی اسلام قبول کو، د اسلام د وجې نه د هغوی خون محفوظ شو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا راوستل او هغوی ذمه داري واخیسته امن، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته امن ورکو. هغې کې بعضې کسان ذکر شوي، یو په هغه کسانو کې حبار ابن الاسود، دا کافر و مشرک و، د یو عظیم جرم دا کړی و، په هغې ورته مسلمانان ډېر سخت په قهر و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشره لور بی بی زینب رضی الله عنها چې په ابو العاص ابن الربیع باندې واده وه، هغه په نکاح کې وه. هغه بیا وروسته مسلمان شوی و، د کفر په حالت کې هم هغه د دې ډېر خیال ساتلی و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نصیحت ورته کړی دی، کوم امر یې کړی دی، هغه خبره یې منلې ده. دا د هجرت کولو بیا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه تله مدینې منورې ته، ابو العاص ابن الربیع په خپله استوله، په اوښ باندې سوره وه، او دا حبار ابن الاسود یو څو نور مشرکین لپنګ اواره د سره و، د په نیزه باندې په اوښ د پاسه دا وواله، او دغه زینب رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام لور بیبي د اوښ نه راوغورځېده، لاندې کاڼې او په هغه کاڼي د پاسه په خېټه یې ماشوم و، نو هغه ماشوم هم ضایع شو او دا د هغې بیمارۍ کې مړه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند کې ډېر ظلم کړی و. پیغمبر علیه السلام اول صحابو ته وفرمایل چې دا سړی چېرته ونیوئ نو ونیسئ، ویې سوځوئ. بیا چې کله دا حکم نازل شو چې تعذیب بالنار په اور سوځول دا د الله جل شانه نه علاوه بل چاته مناسب نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سوځوئ یې ما، قتل یې کړئ. صحابه کرام د ډېر سخت په قهر چې کله مکه فتح شوه او کافر مشرکین ځای په ځای پټ شول، څوک یو خوا وتښتېدل، څوک بل خوا، دی هم پټ شو. دی بیا وروسته مدینې منورې ته راغلی دی. مدینه منوره کې صحابو دی ولیدو چې امن غواړي د الله د رسول نه را روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ورته بعضې صحابه سپکې وې بدرد، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی منع کړل، دومره رؤوف او رحیم او بیا ده ووی چې یا رسول الله ما نه غلطي شوې ده، ستا مهربانۍ ته، ستا کرم ته، ستا زړه سواندۍ ته ما وکتل
نو ما وی چې ته به په ما باندې هم ورحمېږې، زه ګواهي ورکوم چې الله یو دی، د هغه نه علاوه بل څوک معبود نشته او ته د الله رسول یې. دی مسلمان شو. نو په دې طریقه باندې دی هم خلاص شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره حضرت حمزه رضی الله عنه ابن عبد المطلب، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوږ تره او په عمر کې ورسره تقریبا همزولتیا وه، او کومې وینځې صوابا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پی ورکړي، هغې حضرت حمزه رضی الله عنه ته هم پی ورکړو. نو دا یې ترم و په رشته کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د پی ورور هم دی. دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر مینو او د ایمان راوړو واقع هم تاسو ته په ابتدا کې بیان شوي دی چې د غیرت په بنیاد باندې د ایمان قبول کړی دی. چې ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپک وی، کنځلې کولې، نو حضرت حمزه ته چې اطلاع ورکړه چې ستا وراره ته دی داسې خبرې کوي، دی د ښکار نه رالو او ستړی ستومانه لیکن لیغ لاړو خانه کعبې ته. ابو جهل هلته ناست و، په لاس کې لینده وه، نو دا لینده یې اوچته کړه، ابو جهل یې سر ته یې راخلاصه کړه، وایي زه مسلمانېږم، که څه زور دې وي نو ما منع کولی شي. ابو جهل سر ټیټ کو، کشې ونه کو. دا په خپل وراره باندې غیرت کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ده باندې ډېر مینو، د ده هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه وه. او دا واقع هم تاسو ته بیان شوي ده چې په غزوه احد کې دی د وحشي ابن حرب د لاسو نه قتل شوی او هغه ته چا لالچ ورکړی چې دا سړی قتل که، ځکه چې د په بدر کې د ابو سفیان خر وجلی و. د هغې لور هنده هغې ورته ویلي چې دا زه به تا واخلم، آزاد به دې کړم او ته دې ووژنه. په برچه باندې قتل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل، بیا صرف دا نه بلکې د ابو سفیان ښځې د حضرت حمزه رضی الله عنه اعضا د بدن پرې کړي، غوږونه، پوزه، ګوتې او سینې ورته شلولي وه او زړه یې رایستې و، هغه یې چقولی و د تاو او د غوسې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایلو، وایي که ما سره د ترور فکر نه وی، هغه د حضرت حمزه خور وه، حضرت صفیه رضی الله عنها، ډېره پې مینه وه. نو ما به ته دغسې پرېښی وی په میدان باندې، ته به مارغانو خوړلی، ما به خښول نه چې په ورځ د قیامت دغسې د مارغانو د خېټو نه ستا ذرات را جمع کېدی. یعنی د الله جل شانه رحم چې ته په دې حالت کې الله جل شانه جمع کولی، تا ته د دې په بیوس کې الله جل شانه هم کوم لوړو مقامونه در کولی چې دا هر څه د الله په لار کې تا سره شوي. خو ما سره د خپلې ترور فکر دی، نو ځکه نو د دې حضرت حمزه رضی الله عنه قاتل وحشي ابن حرب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې اعلان کړو چې د خونم هدر دی. دا وحشي ابن حرب هم تښتېدلی و طایف طرف ته. بیا وروسته چې خبر شو چې د الله رسول خو ډېر کافر معاف کړي دي، نو دی هم رالو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے معافی غوسته، بیا اسلام قبول کو. د بیا وعده وکړه چې ما څنګه خیر الناس په خلکو کې بهترینه هستی په اسلام کې هغه وجلی ده او قتل کړي مې د زما د الله سو هغه شهید شوی دی، نو زه به دغسې په خلکو کې شر الناس چې کوم بدترین انسان وي هغه به زه وجنم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه وه. مسلمه کذاب چې هغه د نبوت دعوه کړې وه، حالانکه د الله د رسول نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر نشته، خاتم النبیین دی، خاتم الرسل دی. دا عقیده ده او دغه عقیده ده چې دا تا په دین اسلام باندې د عمل کولو باندې تا اچي. ځکه که یو سړی
دا وکړي چې زه پیغمبر یم د خدای، نو مطلب دا دی چې په ما وحي راځي اوس په دې باندې عمل مه کوئ. نو په دین اسلام باندې د عمل کولو دپاره مفضي او داعي او محرکه عقیده ختم نبوت. دې کسانو تاسو ته دی ذکر شوی او مسلمه کذاب هم په هغې کې و چې دا دعوی کړي وه چې زه د پیغمبر یم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په داسې سخت وخت کې چې خلق ارتداد اختیارولو، کفر ته وړېدل، لیکن د مسلمه کذاب سره د مقابلې دپاره لښکر تیار کو، او بیا په هغې کې ګڼ صحابه کرام شهیدان شوي. د دې عقیدې د حفاظت دپاره ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا کس نه دی پرېښی. په دغه جنگ کې د مسلمانانو په لښکر کې وحشي ابن حرب رضی الله عنه دیم تلی و. هغه برچه ځان سره وړي وه چې په کومه برچه باندې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی، په دغه برچه باندې به زه دا سړی وژنم، او د مسلمه کذاب په هماغه برچه باندې بیا وژلی دی. د به دا برچه د لرې نه ویشته، نیزه به هغه وه چې د هغې لاس کې به اوږدو شل، او هغه به یو سر به د ضارب په لاس کې او بل به مضروب کې به یې ننیستو، او برچه چې به وه د دې به لاس لنډ و، دا به یې ویشته په دشمن پسې. دا یې چې وویشته نو د سینې په منځ کې د مخامخ نه دغه مسلمه کذاب قتل کړی، دا برچه څه پورې وتې وه، او دغه وخت کې د دیوال په ود کې هغه پټ شوی. نو وحشي ابن حرب وی چې بس دا سړی مې قتل کو نو زړه زما وسپک شو. دی هم رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کړی. تاسو ته مخکې هم تذکره شوې چې د ابو سفیان بیبي هندا دا هم هغه زنانه وه چې د کومو زنانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې دا هم قتل کړي، ځکه چې دې دومره آزاري عمل کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره سینه شلولې وه او هغه یې ټوکړې کړی و، او بیا چې کوم دی نو د هغې زړه یې چقولی و. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې د قتل اعلان کړی و، لیکن چې کله دې معافي وغوسته نو د دې د اسلام راړو د بیعت تذکره مخکې بیان شوي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم معاف کړ او بیا دا مسلمانه شوي ده، او د اسلام راړو نه پس چې څومره بوتان د دې په کور کې وو نو هغه ټول یې مات کړي. حضرت معاویه رضی الله عنه دې سړي ته وایي خبرې مه کوه. حضرت معاویه رضی الله عنه دا د دې هندې رضی الله عنها زوی و، او د ابو سفیان رضی الله عنه چې هغه مسلمان شو د فتح مکې په موقع دا هغه زوی و. دا هنده د ابو سفیان صاحب بیبي وه. حضرت معاویه رضی الله عنه په دغه موقع مسلمان شوی دی. ډېر کسان داسې وو چې هغه د فتح مکې په موقع باندې غټ غټ شخصیات هغه اسلام راوړی. نو حضرت معاویه رضی الله عنه مسلمان شوی دی، او اکثر حضرات وایي چې مسلمان شوی په دې موقع نه دی، دی مخکې مسلمان شوی. امیر معاویه باندې چې مشهور دی. دا د مسلمانانو یعنی پرشته کې ماما کیږي، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې د ټولو مسلمانانو میندې دي، او د ده خور ام حبیبه رضی الله عنها دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه. دا د پلار او د مور د اسلام راړو نه مخکې دا مسلمانه شوې وه، د اسلام تذکره تېره شوې وه چې په حبشه کې دا مسلمانه شوې وه. حضرت معاویه رضی الله عنه د صلح حدیبیې پسې مسلمان شوی دی، لیکن دی چونکې زلمی و خپل اسلام یې په ټولو په کور کې مور یې په باندې پوشي وه. هغې ورته وی چې بچی خیال کو ګورې بل دین رانړې قبول نه کړې، کنې پلار به دې د کور نه وباسي، پلار یې مالدار او ډېر زیات، د مال نه به دې وباسي، جیداد نه به دې وباسي. د هغې پروا ونه ساتله او ایمان یې قبول کو، خو ایمان یې پټ ساتلی. کله کله به په بعضې اعمالو باندې پلار پوه شو ابو سفیان، هغه به ورته د بل ورور په باره کې ووایي چې زما فلانکې زوی ښه دی، هغه زما پسې ځي، زما په پل باندې ځي، او څه جوړ راته ښکاري چې ګډوډ روان یې. نو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه
د مخکې مسلمان شوی او د فتح مکې په موقع باندې اسلام ظاهر کو. دلته کې دا عرض کوم چې صحابه کرام د هر یو صحابي سره په زړه کې محبت ساتي. الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته او د جمعې په خطبه کې تقریبا په دې علاقه باندې اکثر ویل کېږي الله الله فی اصحابی، دا الله نو یریږي، الله نو یریږي زما د صحابه په باره کې. او صحابي څوک ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې ایمان قبول کړی دی، مسلمان شوی دی، او د ایمان په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلیم دی. چې چا لیدل نه دی نو هغه مسلمان دی او دا هغه افضلیت مسلم دی، لیکن صحابي پسې نه رسی. اویس قرنی رضی الله عنه واقعه تاسو ته ذکر شوی ده، لیکن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې اسلام قبول کړی دی، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د اسلام په حالت کې لیدل نه دی. د صحابي مقام ته غم نه رسی، حالانکه هغه ته چې الله جل شانه حکم خوونه ورکړو، کوم خوبۍ پکې چولې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په باره کې صحابو ته وصیت کوي چې داسې سړی دی چې راشي نو دعا دې وغواړي، لیکن د صحابي مقام او مرتبه پسې نه رسی. هر یو صحابي اصحابي کالنجوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د ستورو په مثل دی. پخوا چې به خلکو سفر کولې د شپې نو بیا به په سمندر کې بتلل، په ځمکه کې بتلل، دشتې وې، صحرا وه، په عربو کې خو نښې نښانې نه وې، نو بیا به د ستورو په ذریعې سره طرف معلومولو، سمت به معلومولو چې دا مشرق دی، دا مغرب دی، دا شمال دی، دا جنوب دی. کوم یو ستوری چې به په نښه کو هغې ته پته وه، په هغه طریقه باندې به هغې رفتار کولو ځای ته به ورسېدل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته تشبیه ورکړي دی د ستورو سره. نن سبا چې څومره دا جهاز رانی کیږي په سمندر کې یا هوایي جهازونه چلیږي، دا ستورو په دغه سره چلیږي. قطب نما چې جوړه شوې ده، قطب نما دا د ستورو په ذریعې سره جوړه شوې. قبله چې ته معلومه دا د ستورو په ذریعې سره جوړه شوې ده، په هغې باندې د قبله معلومه. نن سبا رهنمایي د ستور نه اوس هم حاصلي، خو د آلاتو په واسطې سره. هغه زمانه کې به ستورو ته کتل. نو هر یو صحابي دا د ستورو په مثل دی چې چا پسې روان شو ته به هدایت مومي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا حدیث په خطبه کې ویلی کېږي الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. زما نه پس ګورې زما صحابه موضوع بحث مه ګرځوئ، نښه یې مه ګرځوئ، لکه ماشومان چې د غولیل لپاره نښه ودروي په ګیټو باندې ولي، داسې نه چې ته به تنقیدات او اعتراضات شروع کړي. نن سبا خاص طبقې داسې دي چې هغوی صحابه کرام هغه په نښه کړي دي، بس د هغې نه علاوه بل کار نشته. بعضې خو د کفر او د شرک او د کذب او د غصب نسبت کوي لکه روافض، او بعضې داسې دي چې هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه باندې تنقیدات کوي، موضوعي بحث یې ګرځولي. فمن احبهم فبحبی احبهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د صحابو سره محبت کوي فبحبی احبهم، تو زما د محبت د وجې نه هغوی سره محبت کوي، ما سره محبت دی ځکه. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او چې څوک د هغوی سره بغض کوي، کینه ورسره ساتي، زما سره کینه ده ځکه ورسره کینه ساتي. یعنی د صحابي سره محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت دلیل دی، او د صحابي سره بغض او دشمنی او کینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بغض او د کینې دلیل دی. حضرت معاویه رضی الله عنه دا هغه کس دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځل په شا باندې شاته په سورلۍ باندې سورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې فلانکي ته خو ما سره لګي، د بدن کومه حصه دې را سره لګي؟ وی چې یا رسول الله خېټه مې لګي، دې لوغونه غټو. نو الله جل شانه دې د خېټه د حلم نه او د علم نه ډکه کړي، د حلم نه او د علم نه دا ډکه کړي. او یو موقع باندې ورته دعا غوښتي چې یا الله ته هادي او مهدي وګرځې،
دته په سیاسي امورو کې الله جل شانه ډېر رسوخ ورکړی او ډېره پوهه ورکړي. دی پیدا شوی د خوشخبریم چې کوم دی نو بعضې کاهنینو د عربو ورکړي وه، د هغې هم ناشنا واقع سیرت کتابونو لیکلي ده. دغه د مور هنده چې د ابو سفیان ښځه بیبي دا مخکې د ابو سفیان نه علاوه د بل یو خاوند په نکاح کې وه، بیا د هغه نه پس ابو سفیان په نکاح کې راغلی ده، او د بل کس په نکاح کې چې وه نو د هغه نوم عاکف ابن المغیر و، هغه ډېر سخي سړی و، مکه کې پاتې کېدو، دومره سخاوت عام و چې یو کوټه خاص کړي وه، وی چې دې کوټې ته څوک رادن نه شو، څه وخت څه ضرورت وي حاجت وي نو دلته دې رادن نه کېږي بغیر تپوس. د سخاوت مختلف قسمونه د جاهلیت په زمانه کې نو هغه وی چې کوم یو سړی ضرورتمن وي بغیر تپوس دلته راتلی شي. خلک به راتلل، چا به څه وړل چا به څه وړل چا به څه وړل، ضرورتونه به یې پوره کول. یو ځل یو ورځ داسې تېره شوه چې هغه تشه وه، څوک رانلل د سهار نه، د غرمۍ په وخت کې دی او ښځه یې دواړه پراته دي دغه هنده چې اول د ده په نکاح کې وه. دی وی چې څوک رانلل نن نو په همدغه کوټه کې دې کور کې پراته دي او قیلولي وخت دی، دا دواړه ښځه خاوند دي، د ده څه کار پېښ شو، دی بهر ووتو، په دې کې یو کس راغلی دی چې هغه ضرورتمن و. عام اعلان د ده طرف نه دا و چې یو سړی څنګه راځي بې تپوسه راتلی شي، کور ته بې تپوسه راغلی چې څنګه یې کور کې وکتل زنانه ده پرته ده اوده ده، سړی پکې نشته، فوراً بهر ووتو. چې بهر ووتو هلته نه باندې د کور مالک د دې خاوند هغه راغی چې سړی زما د کوره ووتو. کور ته چې رالو ښځې ته وایي دا سړی څوک و؟ هغه ورته وایي چې سړی خو ما نه دی لیدلی چې څوک و، زه خو ته رالې او تا پاسولم اواز دې وکړو نو زه پاڅېدم، زه خو په چا پوه شوي نه یم، نه مې د چا کش اورېدلی دی، سړی خو چې څنګه مخامخ شوی وتی دی. ده ورته ووایي چې دا خو څوک و، ته لاړه شه پلار کره، تا د چا سره غلط روابط دي. دی پلار کره واستوله، پلار ته یې پته ولګېده، نو پلار ورته وایي چې بچی رښتیا حال ووایه، که تا کې څه چل وي خو راته ووایه چې هغه سړی ووژنم او خبره ختمه شي، او که نه ته پاک یې او تا د دې ارتکاب نه کړی نو بیا رښتیا ووایه چې زه بیا چاته لاړ شم او دا سړی معلوم کو او ستا حالت صفا شي. دی ورته ووایي چې په الله مې د قسم وي چې ما کې هېڅ قسم عیب نشته دی. دواړو څه خبر نه یم پلار ته یې وایي. پلار یې عتبه و، پلار یې کافر او مشرک د بدر په موقع باندې قتل شوی. نو دا پلار بیا ووایي هغه زمانه کې کاهنینو، کاهن به هغه ته وایي چې هغه به غیب خبرونه خلکو ته وایي، خلک به ورسره تلو د خپل مستقبل حالات به معلومول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخو د کفر او د شرک زمانه و، خلک بتلل زما دا کار دی، دا څنګه دی، دا غل څوک دی، دا فلان کیسه دی، پټ خبرې دا به معلومولې. د هغې کاهنینو به د جناتو سره او د پیریانو سره او د شیطانانو سره تعلق و، هغوی به ورته خبرونه راوړل، په هغې کې به یو خبره صحیح وه یو کم سل به خطا وي، هغه به بیانولی چې یو خبره به ټیک راووته نو خلک به دې صحیح وي. اوس حکم دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس چې دې کاهن ته تلل حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک کاهن ته لاړو نو د په محمد رسول الله چې کوم دین نازل شوی دی د هغې تکذیب یې وکړو، دا سړی د هغې منکر دی. اوس هم بعضې خلک دا کار کوي، دا حرام دي، داسې خلکو ته تلل نه دي پکار. د جاهلیت په زمانه کې به تلل، یو به عریف و او یو به کاهن و، کاهن خدا و او عریف چې و نو هغه به د نښو نښانو نه شی معلومول، په لاره باندې به پلونه یا به بل شی یا بل شی و، د هغه په خبره به خلکو 100% اعتماد کول، دغسې د کاهن په خبره و. نو په یمن کې یو کاهن و، نو پلار دې سره شو، دی را روانه که، نورې ښځې هم وې ورسره او د دې هغه خاوند هم یمن ته لاړل هغه کاهن ته، وی سبا سهار د کاهن سره ملاقات دی. نو دا هنده چې څنګه کاهن ته تله نو د دې رنګ تک زیړ شو. نو پلار ورته وایي چې بچی ستا رنګ خو ډېر بدل شو، دا ولې څه چل درکې شته؟ هغې ورته ووایي چې نه. وی بیا ولې؟ وی بیا ځکه چې دا خو یو انسان دی،
او دې خبرې کوي نو کله د خبره رښتیا وي او کله دروغ وي د څه پته لګي که چېرته دروغ را باندې یعنی تورې را باندې پورې کړل نو بیا وسي بیا هغه څه امتحان د هغه واغشتو د دې پلار او بیا هغه چې کومه خبره وکړه دا په هغې کې صفا او خطا او هغه صرف دا ونه وي بلکې دا یې ورته ووایي چې ستا نه به بادشاه پیدا کېږي هغه به بادشاهي کوي هغه دغه امیر معاویه رضی الله عنه یې ورته یادولو چې څنګه هغې کاهن دا ووایي نو خلکو خو به د هغې په خبرو اعتماد و هغه کفر و شرک بس هغه خاوند یې لګیا شو دا د لاس نه ولي و چې راځه چې ځو مطلب دا دی چې صفایي ستا ښکاره شو دې د خاوند د لاس نه خپل لاس راښکلو وې تا سره نه ځم تر اوسه پورې خو تا په دې اور کې ودرولم چې تور دې را باندې پورې کړی و په دروغ نو هلته نه بیا یې د هغه نه ځان خلاص کو بیا ابو سفیان ته دا په نکاح شوه وی چې دغه بادشاه چې ستا نه نه پیدا کېږي دا د بل چا نه پیدا شي نو ستا غوندې سړي نه نو ابو سفیان ته چې په نکاح شو نو حضرت معاویه رضی الله عنه دا بیا د ابو سفیان زوی دی دی هم په دې موقع باندې د اسلام ښکاره شو صفوان ابن امیہ بل د مکی په مشرکینو کې سردارانو کې غټ سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معافی اعلان کړو نو خلق معاف کړیو بیا دې چې کوم دین هم تختیدل عمر ابن وهب د تر زوی دی غرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله دا صحابیو وی چې یا رسول الله زمانه تر زوی دی صفوان زه هغه ته پناه ورکوم کاغه ته امن ورکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې ټیک ته ما وته امن ورکړی دی دغه وخت کې صفوان ابن امیہ جدید تلو او دغه جدد مخکې نه په دغه نوم سره را روانه هغه زمانه کې وته جد وی التا صفوان ابن امیہ لو وی چې سین کې ځان غورځو دی ورپسې تل د عمر ابن وهب رضی الله عنه وته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما ته د بار امن غوسته او راځه چې لاړ شو دوی وته وی چې نستا په خپل زما یقین نشته اسینی چې ما قتل کی د بیا رالو د آلتنه د تر زوی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نه خراړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتخبل صادر مبارک ورکو ودا نه خیوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه خچ ولیدا نو هغه په دې پسې را روان شو چرالو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې سه زمانه تر دا زوی وی چې تا ما ته امن را کړی دی دغه سیدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې او ما ته امن درکړی د پلار امیہ ابن خلف په بدر کې قتل شو مشرکین غټ سردارانو دا غزوه ده هغه سرداری بیا دته منتقل شي او په خپل باندې مالدار هم ډیر زیات او مهمان نواز هم ډیر زیات دا صفوان ابن امیہ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا واوریدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې سه ما ته 2 میاشتې مهلت راکړه د اسلام لپاره زه په سوچ کوم بیا مسلمانۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې 2 میاشتې نه تا سلور میاشتې مهلت صفوان ابن امیہ لاړو ان شاء الله دا براشي چې فتح مکی پسې متصل رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف علاقې ته تللی دی حنین جنگ شوه دی د ثقیف او د حوازن د قبایلو سره په دې کې بعضې داسې کسان هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته امن ورکړی او مسلمان شوي نو په هغې کې دغه صفوان ابن امیہ د تلو په وخت کې چونکې دی ډېر زیات مالدار او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده نه صغري او سآلات حرب وسله هغې ته نه مستعار اغشتي وه چې بیا به یې ته واپس کړه ده ورته ورکړي وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته امن ورکړی دی هم تللی په دې جنګ کې او د مسلمانانو د طرف نه جنګېدو او د په ژبه باندې اشعار به وي او د هغې مطلب دا دی چې زما یو قریشي سړی تربیت وکړي زما دا ډېره خوښه ده په ځای د دې چې زما د حوازنو د قبیلې یو کس تربیت کوي مطلب دا دی چې تاسو مې نه یې خوښ دی مې خوښ دي اسلام اعلانو قبول کړ چې کله د حنین په موقع باندې د مسلمانانو لاس ته د کافرو مال غنیمت رالو ډېر زیاتو په هغې کې اوښان او بیزې په زرګونو اوښانو
نو کتابونه لیکلي دي صفوان ابن امیہ یو طرف ته کتل لاس یو لویه ګواره کنډک د څاروو ولاړ دی، د غرونو دا منځ یې ډک کړی دی. دا د مسلمانانو لاس ته دا اسم راغلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته وکتل چې صفوان ابن امیہ دی مال ته ګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا مال له خوښ دی؟ وی چې او وی دا ټول ستا شو. هغه ټول یو کس ته ورکو. دی حیران شو ځکه چې دی خپله د سخي مال ورسره ډېر زیات و، سخیان خلک یې لیدلي وو لیکن داسې سخاوت یې نه و لیدلی. ده ووی چې دا سې کس چې دومره مال یو کس ته په یو وخت باندې ورکوي دا د پیغمبر نه علاوه بل نشي کېدی، او زما په دې پیغمبر باندې ایمان دی. د 2 میاشتو مهلت په ځای باندې یو څو ورځو کې دنه صفوان ابن امیہ رضی الله عنه د مسلمان شو، اسلام قبول کو. نو بهرحال کومو کسانو کې چې اسلام قبول کړی دا غټ غټ کسان دی اسلام راړو. په دې کې یو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار والد صاحب ابو قحافه هغه مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خاموشي شوه او د فتح مکې په موقع باندې نو کور ته لاړو صدیق اکبر او خپل پلار راوستو ابو قحافه. د عمر ډیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ ته کېنولو چې یا رسول الله دا زما پلار دی او دته تاسو ترغیب ورکوي تلقین ورکوي چې د مسلمان شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وکتل نو دا ږیره او ویښته د سر چې و دا سپین بمبلو او ډیر عمر و نیولی راوستی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق صاحب ته وفرمایل چې ابوبکر ته تا د سپین ږیري ته تکلیف ورکولو مونږ به تلي ستا کور ته او د څخه به ما هلته دعوت ورکړی دی دې ولې کړولو. کتابونو لیکلي د سیرت چې دا د صدیق اکبر د زړه دپاره دا ووی. بل دې ته وګورئ تاسو چې دا دومره تواضع رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و عاجزي چې په مخ د ځمکه باندې په مخلوق کې د هغې نه څوک افضل نشته او په بادشاهانو باندې په قیصر او کسرا باندې به زلزل رالو او د یو سپین ږیري بوډا د هغه تکلیف نه برداشت کوي او د هغه کور ته ځي زه به تلی وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق وی چې یا رسول الله دې د دې قابل دی چې تاسو خراشي نه ده چې تاسو هلته کې لاړ شئ. په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې حد درجې تواضع. حدیث مبارک ته نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرمائی من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی تو اللہ اس کو اوپر اٹھائے گا. چې چا د الله د پاره تواضع اختیار کا عاجزی هغه به الله اوچت کی. عاجزی اختیارون کې سړی ډېرو ځایونو کې مونږ وایو د خلق بسوي د خلقو د پاره تکبر اختیار لوی دا حرام دی او عاجزی دا د خدای خوښ عمل له صفت ده. حدیث مبارک د تکبر بارک راځي من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، چې د چا په زړه کې ذره برابر کبر وي نو دی به جنت ته نه داخلي، جنت په د باندې حرام دی. بعضې حضرات وایي که دی مؤمن وي او د کې نور ټولې خوبۍ وي نو بیا نو حضرات اهل علم وایي چې تکبر پکې وي داخليږي به نه تر څو پورې چې دا تکبر ته نه ختم شوی نه او دا ختمیږي هلته په سزا سره. یو خو چې الله جل شانو په چا باندې وړیا فضل وکړي دنیا کې هر یو ګناه ډېره په اسانه ختمیږي او هغه دا ده چې ته الله جل شانو ته جړه فریاد وکړې رجوع کې توبه وباسې چې الله ما نه بد شوي زه د خپلو جرمونو اعتراف کوم ما ته معافي وکړي. چې کله سړی مړ شي بیا په دې خپېمانتیا باندې یو ګناه نه معاف کېږي. قبر کې څوک خپېمانه شي، په حشر کې خپېمانه شي، تله د میزان سره خپېمانه شو، پل صراط سره خپېمانه شو، دته به دغه ویلی کېږي چې تا ته پکار و چې دنیا کې تا د دې څیز نه رجوع کړی وی. هلته د ګناه د تطهیر او د پاکۍ علاج صرف او صرف هغه د جهنم سوی دی. الله پاک دې مونږ ټول ترې نه وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تکبر په باره کې ډېر زیات احادیث دي. تواضع عاجزي دا ښه شی دی. په خبرو کې تکبر او تواضع معلومي. متکبر سړی هغه ته چې د هغه نه لغو نه دنیایي لحاظ سره کم سړی خبره کوي نو خبرې نمبر نه ورکوي
خپل خبره په باندې بس زباتای، دا خبره هغه ته نمبر نه ورکي، در تکبر نه خده او هغه تواضع نه خده چې کوم سړی کې صبر وي. متکبر سړی چې په لار ځي دا هغه په لار باندې د تلو انداز داسي چې سړی وته ګوري نو لوی بګي ارته بیرته خپه او لاسونه او سینې رئیستی او سری اوچت کړي او متواضع کس رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارک راضي چې په لار به مبارک لو کانما ينحت من صبب، دا سه بدلو لکه څنګه چې سړی د غره نه گزيږي او ملای لکه لندې په شان ټیټي سر مبارک به ټیټو چې په لار باندې بدل تواضع پناستی کې د متکبر او د متواضع پته لګي، په خبرو اترو کې پته لګي، په چال ډال کې پته لګي، لباس او پوشاک کې پته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د تکبر نه خدا د کوم سړی ازار او پنسه چې د گیټیو نخکته. بعض خلک دا فیشن غني چې دا پنسا د دې پوندې او د سپلای ترمنځ راولي چې پوند مشاته نخکاری، دا پوند سرګندول او دا گیټي سرګندول دا وته عیب ښکاری. او الټا زمانه شو خزو دا فیشن شروع کو چې دا غي پندای گیټي سرګند شي او سړو چې کوم دی نو دا شروع کو چې د سړو گیټي او پندای پټ شي، حالانکه سړی دی خزه عورت ته هغه مستور ده، هغه ځان بربندای او سړی چې کوم دی نو هغه خپي او پوند پټای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي مذمت بیان کړي. نو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې عاجزی ډیره زیات. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابو قحافه راوسته شو، دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د اسلام دعوت ورکو، وای چې ټیک تا کلمه وته یو مسلمان شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق سے ته مبارکی ورک، وای چې مبارک شه. ابوبکر صدیق سے په جواب کې وای چې یا رسول الله زه د پلار په اسلام باندې په ځای باندې به د ابو طالب په اسلام باندې ډیر زیات خوشحال شوم که چېرې هغه مسلمان شوی وي، ځکه چې تا د هغه اسلام راړل ډیر خوښول لیکن هغه مسلمان نشو. ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو دغه سلسله کې تاسو ته بیان شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري وخت کې بیماری کې ودتلو، چې تر زما په وخت کې پټه غونې دا کلمه وایي چې زستا سفارش په ورځ د قیامت کولې شي. نو دا الله رسول دا خوخول چې زما د تر اسلام قبول کی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا هر څه لیدلی کتلی، وی چې یا رسول الله زه په دې خوشاله یم، خو د دې نه زیات به زستا سو د تر په اسلام راړو باندې خوشحال شوم، ځکه چې هغه ستا خوښه وه او ما خپله خوښه ستا په خوښه کې دننه چې کوم دی نو یعنې نایستي ده پریښي مې د خپله خوښه ستا د خوښې دپاره. بیا د هغه د سر او د ګیري ویښته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل نو تک سپینو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې غیروه، د دا ویښته دې ته رنګ ورکوي او خیال کوئ ګورې تور رنګ ورته ور نه کوي نو سور یا زیړ رنګ ورته ورکوي. دا دې ته خضاب وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بیا دغسې وکړل، خضاب یې ورته ورکو، ګیرې او ویښتو ته یې ورته رنګ ورکو. نو دا خضاب سور رنګ یا زیړ رنګ ویښتو ته ورکول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانو کې صحابه وکړي. البته تور خضاب تک تور چې خالص تور وي دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. ابو داود کې او سنن نسائی کې د احادیث په کتابونو کې روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت الفاظ داسې کس په باره کې ویلي چې چا تور خضاب استعمال کړي. سور یا زیړ یعنی داسې رنگ ورکول شي ویښتو ته چې هغه خالص تور نی، نسواری رنگ وي، سور وي، زیړ وي، هر څنګه شي دا خضاب ورکول شي. چونکې دا زمانه داسې وه چې دې زمانه کې کافر مو، نو کافر په دې باندې خوشحالېږي چې مسلمان کمزوری شي، او چې کله مسلمان طاقت والی او ځوانۍ کې وي نو کافر ته دا تکلیف او نقصان رسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا رنگ د ویښتو بدل کړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه خوش قسمته هستی ده چې په صحابو کې د دنه علاوه بل داسې نو څوک چې دی مسلمان دی، پلار مسلمان دی، د ده زوی عبدالرحمن مسلمان دی،
د عبدالرحمن زوی محمد مسلمان دی او دی ټولو څلور واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی په څلور پشته کې، یعنی څلور د یو بل ابنا، هغوی د اسلام په حالت کې د الله رسول لیدلی دی. باقی نور د کور ښځه او لوڼه حضرت عایشه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي د ابوبکر صدیق صاحب لور ده، هغه ام المؤمنین ده. هغې خو د کفر او د شرک زمانه اډو لیدلې نه ده. هغه وایي چې زما سترګې غړې شوي دي، نو دغه وخت کې زموږ په کور کې ټول اسلام و. ځکه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام قبول کړی او د حضرت عایشې بیبي مور د اسلام قبول کړی. نو وایي چې کله زه هوش او حواس زما برقرار شوي دي، زه پوهېدم په څه باندې، پلار مې مسلمان و مور مې مسلمان، او د هجرت نه تقریبا 6 کاله مخکې دا پیدا شوي ده. نو دغه وخت کې د هجرت نه 6 کاله مخکې په اسلام باندې او په نبوت باندې 9 کاله تیر شوي دي. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ 9 کاله شوي چې دغه وخت کې دا پیدا شوي د حضرت عایشه رضی الله عنها. دا مسلمانه. د دې خور حضرت اسما رضی الله عنها دا مسلمانه وه چې هغه د حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه په نکاح کې وه، او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د هغې زوی دی او 10 کاله خلافت کړی. نو دا ټوله کورنۍ تقریبا مسلمانه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان بل کس نو. بعضې حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه یادوي چې زید ابن حارثه دا چې د پیغمبر علیه السلام متبناو رضی الله عنه، دی مسلمانو او د پلار حارثه وروسته مسلمان شوی رضی الله عنه، او د زید ابن حارثه زوی اسامه ابن زید دا مسلمان شوی. خو څلورم نمبر کې د اسامه ابن زید زوی د هغه پته نه لګي چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی که نه، مسلمان و لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لیدو کې د هغه شک دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې هستی وه چې الله جل شانه د ټوله کورنۍ دا مسلمانه کړي وه. واخر دعوانا الحمد